بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي أو مجهولة سيغم جوريگي. وإن كان ما يدعى على الغائب سببا لما يدعى الحاضر لكن باعتبار البقاء فقط. دي 68 نمبر ماده کې موږ دا ویلو، بلکې هغه ختمه شوې ده. 68 نمبر ماده ختمه شوې ده. مثلا دا کړي و چې کله غایب چې ده کنه حاضر داغه په ځای خصم جوړېدلی شي. خدا وکله کیږي چې په دې حاضر باندې داوا داسې دا وایي چې بغایب هم وي. دا بکلی چې کله حق اتصال وي. یو دویم د غایب والا داوا چې دا سبب وي د حاضر په داوا، او دریم د غایب والا داوا چې دا شرط وي اصل کې د حاضر د داوی لپاره. نو اوس دغه دویم د سبب والا کلیکشن وضاحت کوي او صورت اعتبار کوي. هغه دا کچری غایب باندې داوا دا سبب د حاضر د لپاره، خو سبب بقاء نو چې کله حاضر غایب باندې داوا باقی پاتې شي غایب باندې ال سبب د لپاره د حاضر د داوی او باقی پاتې نشي نو به د حاضر د داوی لپاره سبب نو په دغه صورت کې به د حاضر چې دا به خصم نه ودرېږي، نائب به نه جوړېږي د غایب نه. مثال مو ویلو دا مثلا کړی و چې بیع فاسد وشي نو د مشتری ملک ثابتېږي په مبیع کې، خو اله چې کله قبضه وشي به په احکاماتو کې د بیع فاسد موږ دا ویلو چې واجب د په بایع مشتری باندې چې رد وکړي، رد قصه ختمه کړي. ورسره به په احکاماتو کې دا ویلو کچری مشتری د مبیع مخکې بچا خرڅ کی نو وس قبضه تام شو ولا درد ولا قسم ختم شو. دا قدرت کی دي دومره پورې پوه شو دي. اوس لږ متوجه شي. دی مولا صاحب نما دا کتاب واخصلو په بیع فاسده قبضه میم کو حکم دار حکم د بیع فاسده چې موږ رد وکړو د خپل کتاب ورکم او دا اختیار ماتم دی چې کتاب ورکم خپل روپۍ تروالم قاضي را کړی دی شریعت را کړی دته هم دی چې لکه خپل کتاب دیواله او روپۍ ورکا اختیار د مکمل بلکې واجب ده چې داسې وکړي. لنډه دا ده که دا دوی مې نه مني مقابل کنه قاضي به په زور مني. دومره پورې خبره ذهن کې رااله. اوس زه ویم چې یاره مولوي صاحب راغلی ما ته وایي بیع فاسد هم کړی کتاب واپس راکړه. ما ورته رانجه شوله قاضي صاحب له لاړو. قاضي صاحب په مجلس کې ما ویل لکه کتاب چې ته واپس غواړي دا ما په نیس خرڅ کړی دی. خیال هم دی که نه. دلته دوه دعوې شولې. دلته اصل دعوه چې دا جوړېږي که تاسو سوچ وکړئ چې دا کتاب ما په نیس خرڅ کړی دی، ظاهره دا ده. خو پټه ورسره بله دعوه ده چې حق د واپسۍ ستا ختم شوی دی بهي. د څو دعوې شولې؟ دوه. یوه دعوه دا ابطال د حق د استرداد، حق د استرداد بایع ستا ختم شوی، دا په حاضر باندې دعوه ده. توجه ده. یوه دعوه په غایب باندې ده چې هلکه دا شی دا عین شی چې دا کتاب دا نیز اخیستی دی مانه رسی پی، خو د دې غایب کومه دعوه ده دا سبب دی د حاضر دپاره. یعنی که دا نیز اخیستی د شرا ثابت شي دا سبب د دې دی چې باطل دي شي حق د استرداد. داسې ده که نه ده؟ خدا اله موږ بیع فاسده کې دا هم ویلي دي که چرې مشتری دغه مبیع په بل چا خرڅ کړي بایع د استرداد حق خو ختم شو، خو که واپس راشي مشتری ته خیار شرط وغیره کې مشتری ته مبیع واپس راشي نو واپس ته بایع حق جوړ شو د استرداد. خیال هم دی که نه؟ دومره پورې خبره ذهن کې ولوېده. نو اوس راشي د دې نیز د مبیع اخیستل چې دي دا سبب دی د دې دپاره چې د مولوي صاحب حق د واپس کېدو ختم شوی دی. خو دا اله چې دغه باقي پاتې شي نو که هغه واپس شي نو مولوي صاحب هغه حق د استرداد هغه ابطال د استرداد چې و هغه هم ختم شو، واپس یې بیا حق جوړېږي چې وانه ویسي. نو د ابطال د حق د استرداد دپاره هغه سبب و، خو چې باقي پاتې شي که باقي پاتې نه شي بیا سبب د هغې لپاره نه نو دغه شان سبب او مسبب خبره چې وه نو بیا حاضر چې دی د غایب دپاره خصم نه جوړېږي. صحیح شو؟ تاسو ګورئ لږ شان څه وایي
وإن كان ما يدعي على الغائب او که مجهول وایو وإن كان ما کچری بیا غشی يدعى على الغائب چې غایب باندې دعوه کیږي سببا دا سبب ویلی ما يدعى الحاضر چې دا غي دعوه په حاضر کیږي دا غیر بار سبب وي لكن باعتبار البقاء سبب وي فقط نو بس قاضي چې لم يحكم لا في حق الحاضر ولا في حق الغائب نه په حق د حاضر کې فیصله کوي نه په حق غائب کې وورکنه سورتان دو سورته دي یو دا ده برهن المشتري مشتري گواهان راوستل کوم مشتري یاد یا ورپسې ولګوي هغه مشتري شراء فاسده چې شراء فاسده کړی دا ولې چې دغه سره متعلق کړه به شراء فاسده موصوف صفت به مشتري د لپاره مفعول به جوړ کیسه فاعل صيغه ده کنه نو هغه مشتري گواهان ثابت کړ چې شراء فاسده کړی دا ته چا خلاف گواهان ثابت کړو على الباي د باي خلاف په خبره واوروس انه زچیما مشتري وای با ما خرڅ کړی دی المبيع می خرڅ کړی دا من فلان الغائب پنيز می ور خرڅ کړی يريد بذلك مشتري په دې قاضي په مجلس کې چې دا قصه کوي په دې سره اراده څه ده ابطال حق د باي په الاسترداد چې رد ولا استرداد ولا حق ولا باطل کی فها هنا راشد التوس ادعاء امرين د څو امرینو دا وشوله کم احدهما على الحاضر یو په حاضر ده باي باندې وهو ابطال حق الاسترداد لکه دا استرداد کم حق دي هغه باطل شوی دی یو دا دا ودا وثانيهما على الغائب ولا غائب د پنيز باندې او شراه العين هغه دا چې هغه عین شیخ خسته دي او راشه مخکې بسي وما ادعى على الغائبين او هغه چې دوا په غائب معنی کوي چې هغه شرا د عین ده نيز معنی کوي سبب دغه سبب دی لما دغه داوی د پاره على الحاضر کوم چې په حاضر باندې کوي چې هغه ابطال حق د استرداد دی د بای ليس عبارت لګي کنه خو ولکن ليس دائما دا دایمي نه دی بل مادام باقي ان ترڅو چې دغه بیا ثاني باقي وي نو ابطال حق د استرداد بوي فاذا بطل کچری بیا ثاني دغه شرا د عین یعنی دا دویم امر چره دا باطل شي بفسخ وشي لم يصير سببا وسد سبب نه جوړيږي نف في هذا فدي صورت کې لا ينصب حاضر نو دريږي حاضر خصمانه الغائب دا د غائب نه خصم نو دريږي تم غټه مثلا نو وسمه چې مشکله ذکر کړی ورسېد مخکې راځي والوارث نائب عن الموروث في جميع المخاصمات اوس دا راته وي چې موروث به لیکل دا مورث ته موروث ویل کیږي غشي ته کوم چې په میراث کې باندې کیږي کوم ته چې موږ طریقه وایو او مورث هغه چاته ویل کی څوک چې میت او موروثن هم متویل شي خو نفس موروث هغه ته نه وای دا موروث غلط دی دا څه پکاري مورث نو اوري ورثه چې دی کنه دا په مورث باندې څه قسمه داوی کیږي دا غي لپاره خصم دي کغه د دین کیږي یو کده عین کیږي دوا ورثه خصم جوړیږي داغه داوی چې په میت باندې کیږي د عین او کده دین او داغه داوی کوم چې په ورثه باندې کیږي کده عین یو کده دین وي د ټول څو صورت شو څلور دا دوه موږ نه چیړو چې کوم په ورثه کیږي هغه مقصد زمنګ نه دی مقصد دار چې حاضر ده غایب نائب جوړیږي نو هغه بیانو بس دا مسله شوله چې یو وارث چې دی کنه هغه قاضي مجلس لورله زمنګ د دې مړی په چا باندې قرض دی زمنګ د دې مورث یا په دې مړی باندې چا د پیسو داوا کړی دا او قاضي او دای خصم شو بس مقابل شو مدعا علی شو نور ورثه نشته نه که په د خلاف څه ثابت شو په نور ورثه هم ثابتېږي او کله نمړي د پاره 50 ثابت کړه او ټول ورثه وي ویږي بدی راځي د پاره شرایط بیانې والوارث نائب وارث نائب دي عن الموروث عن المورث د مورثنا في جميع المخاصمات بطول مخاصماتو کې سواء كان مدعيا برابر خبره ده کوم مدعي وي او مدعى عليه یا مدعى عليه وي دا مورث یادې کوم مدعي وي یا مدعى عليه وي او دا داغه نائب جوړیږي مدعي جوړیږي او مدعي جوړیږي لكن فيه تفصيل لك بدين دي کی تفصیل لواورا
وهو ان المدعى به چې دا اما يكون عينا یو صورت او دینا دین خو پیژنې کنه کم چې په تعین سره نه متعین کیږي او عین کم چې په تعین سره متعین کیږي وعلى كل بهر صورت فاما ايدعى یا خو به دعوه کیږي به په دغه ايدعى به په دغه مدعا به سره دعوه به کیږي په دغه مدعا به سره اول صورت علی المیت په مړی دې دوه صورت دي به عین دی او کدین دی او یا به په مړی نه کیږي به دې هم صورت دي دوه دي نو خو موږ نه یادو راځه فإن كان يدعى بعين کداوه کیږي د عین کیږي او بچا کیږي په مړی کیږي څلور کې اور بار کو په مړی داوه کیږي او د عین کیږي یو وارث را پاسې دلو مدعا علیه ځان جوړ کو قاضي په مجلس کې لکه د په حق کې فیصله وشوله او کده د په خلاف وشوله په ټولو وارثانو باندې وي دا غ صورت دی چې دلته حاضر چې دی غایب د پاره خصم جوړیږي نائب جوړیږي دغه نه صحیح شو نو اورا څلور شرایط ول بیانې مجله کې درې ذکر کړیو وای فإن كان يدعى کچری داوا پکې د عین شوی او په مړی فالخصم هو الوارث خصم به وارث وي الذي العين في يده كم وارث د کم وارث پلاس کې چاین شي موجود وي په کم چې داوا شوی و چې د مړی او د تر منتقل شوی دون غیره د کم وارث پلاس کې چې د غین نه دی کنه شرایطو کې راتویم د خیره سره هغه خصم د باقیونه نه جوړیږي خصم کې شرایط بیانې یو پکې دامو به وي ثم انتصاب الوارث دا یو وارث چې نائب جوړیږي دا به صاحب الید ثم انتصاب الوارث به ودریدل د هغه وارث کم چې صاحب الید دی دا به خصم ودریږي خصم به جوړیږي ان بقیه الورثه دې نوې جمله ده تک خبر کې کوم چې ما وکړل څلور شرایط سره با دغه یو وارث کم چې صاحب الید دی دا به د نور نائب جوړیږي واوره ثم انتصاب الوارث به ودریدل د وارث چری یعنی کم صاحب الید چری خصما د خصب ان بقیه الورثه مشروط بشروط اربعه مشروط دي په څو شرایط سره په څلور سره الاول ايدعى ذلك الوارث ملكيه العين لجهه الميراث عن الميت دا اوس ايدعى نه لګي کله بس ايدعي کوم او ذلك الوارث فاعل له برو ګورئ دا کوم وارث چې دغه پلاس کې کوم عین شی مدعا به دي او بل چا په داوا کړی دا وارث بر خپلم داوي چې د مړی نه میراث کې ماته راغلی نو کاغه دا ویل دا کوم شی چې ما سره دی د مړی نه ما خسته دی یاره ته به کړی دی نور څه قصه وکړه نو به دا نائب د معنی به چا داوا د دې شی وکړه نو به دا نائب د نورونه نه ودرېږي په خبره پوه شو لیکنه نو یو شرط پکې دا شو چې دا داوا وکي د کوم شی معنی چې دغه غیر کس داوا کړی دا کنه دا ماته د میت نه په میراث کې راغلی دی یو شرط دا شو وګورئ ايدعي ذلك الوارث دا وارث دا وکي ملکیت العين د عین د ملکیت جهه الميراث وکي د مړینا حتی لو ادعى ملكا مطلقا کار ملک مطلق دا وکړه چې زما دی نو چا به داوا وکړه به دا مدعا علی جوړ شو فقط ځان لدا جوړ شو نور ورثه دوباره نائب نه جوړیږي یا د شرا دا وکړه یا د هبه وکړه مینا خره د بل چاره ته هبه کړي مړ نه یادولو او شرا کیم وای دا خبره مینه وکړي شه د مړ نه یادول چې هغه نه میخسته او هبه کیم مړ نه یادولو لا يكون خصما ان بقيه الورثه خپل خو خصم دي خو د باقي ورثونه نه دي په درمانه پوه شو دا شرط صاحب د مجلې نه دي ذکر کړي باقاعده بشرایتو کې دا کوم چې ویلو باقي ذکر کړي وره دویم شرط کوم چې کتاب کې اپراتیر شو دا مدعا به شی چې دا به د وارث پلاس کې وي هغه به صاحب الید وي کاغه نو به دغه خصم د غایبینو نه جوړیږي یا هغه د بعضی سره د پیت کې دا او بعضی نه دا نو چې کوم یې سره د پیت کې د صرف دومره حصہ کې دا غایب د غایبینو نه خصم جوړیږي او بنور حصہ کې به نه جوړیږي نو وای وشرط ثاني ان تكون العين المدعاه دا عین مدعا چې كلها ټول پټول فی یده د پلاس کې بوي فین کان بعضها کشری و بعض دغه عین مدعات فی یده و بعضها فی ید غیره هو لم ينتسب خصما دا خصم نه جوړیږي
عنهم د نور ورثون فی مال سبیدی پاغه حصہ کې کم شي د پلاس کې نشته دی پولیس پیږي پی څو شرایط شو دوا دریم شرط دا کما مدعا به چې دا د وارث پلاس صاحب ولیت د وارث پلاس کې رقم چې قسم جوړیږي دا بل تر اوسه نه تقسیم شوی کچره تقسیم شوی و او د دې حساب به هم فقط دا د خپل ځان د پاره ځان له خصم دي نور د پاره خصم نه دي ان تكون العين المدعاه شائعه دا بشائعه بين الورثه معنا لم تقسم تقسیم شوی بنوي فلو قسمت که تقسیم شي صحیح شو او د رسیدلې دا صرف دا خصم دی یا بل چا رسیدلې دا او د امانت کې ور کړی دا به خود مودا خبره دلته بم ویلی صاحب الید او مالک بدواړه خصمي پرونه ویلو کنه په درمانه سوچ نه شي سبق ده فيږي واورا فلو قسمت واودع الورثه الغائبون دا کو تقسیم شي فلو قسمت و نه دي نه کو تقسیم شي یا بل کس ته په امانت کې ور کړی کنه دا خبره واودع الورثه دا خبره دی کو یو نو اطفی تفسیرم جوړیږي دا سم کیږي ما خو دوه جوړم کړی کنه کو دوی بیا او پکار فلو قسمت او دع الورثه الغائب ګوره تقسیم شوی و یو صورت او د رسیدلې دا فقط دا خصم دی اوس ورسیدلې تقسیم شوی و د بل رسیدلې دا او دل امانت ور کړی دوه صورت شو خو دواړو صورتونو حکم یو دی یو کړی دا بس چې تقسیم وشولو کنه چې تقسیم وشولو یا به د درس یا به د بل رسی بهر صورت کړای صاحب یادو دا وس نائب خصم نه جوړیږي د غایبینو نه نو او د ضرورت نه شټی وګوره تواوره کنه تواوره فلو قسمت که تقسیم شي و اودع الورثه دا بیا د سګرځي لکه چې دا او حال دا دی چې ورثه د سره دا بیا یو شو نو هغه یو صورت ما سی ویلو نو کده د سره و بهر صورت مطلب کده د رسیدلی و دا یو قسم بیا حال خو شرط په منزله د شرط دا مولوی سی وای چې دا یو ځان له صورت شو سید دا ځان له شو دا ځان له شو بلکم صورت چې دی چې د رسیدلی هغه ما سی ویلو نو هغه سره د ذکر نه دی شرط ګرځي کنه دا ولا فلو قسمت که تقسیم شي واودع الورثه الغائبون او ودیعه کی دی ورثه غایبین نصیب مخبل سین الوارث الحاضر ته نو بیت مخکی ورشه لم ينتسب الحاضر خصما عنهم في انسبائهم ور خپل وې دغه پیسو کې خصم نه دی د چې کومې صدا ټوله د وکلګه ده خپل یې خصم دی ویږي نه بدلو وس خامخه چې ته جوړ کو شرط رابع دا مجله کې نه ته شو اچھا جی څلورم شرط دا چې د غایبین ورثه دې خبره اقرار او تصدیق وکي چې دغه صاحبیت وارث سره کوم شی ورسره د مدعا به د ازمنګ د ټولو په میراث کې حصہ ده دې تصدیق وکي نو کاغو تصدیق ونه کو چې د ازمنګ د ټولو د صرف د دی یا میراث نه دی نو به هغه که خصم جوړیږي نو د دیونه نه جوړیږي ايستق الوارث الغائب تصدیق بکی ايصدق بوایو کن تصدیق بکی وارث الغائب الوارث الغائب نه جوړیږي الوارث صحیح ده کنه تصدیق به وکي الوارث الغائب شرط دار چې تصدیق بکی وارث غائب الوارث الحاضره د چا د وارث حاضر في ان فدي خبره کې چن العين د عین شي چې ده ملک لهم بطريق الميراث ان الميت اذا طول مل دي په طریقه د میراث د مړینا نو مخکي فلو لم يصدق کشری دغه غایبین غایب وارث تصدیقونه کی چې انها ملکنا دغه شی زمنګ ملک دی په طریق الميراث انبی زمنګ د پلار تاسو پوه شئ کنه به کله تصدیقونه کی نو به دغه صرف د ځان خصم دی او د نورو لپاره باقی کوم عبارت لیکل ما ډیر وکتلو پیدا راته نشو خو سټ نه لګي عبارت دې سې لیکه تاسو غواړئ توجه ده عبارت دې سې لیکل دي کچري باقی ورثه د دې خبرې انکار وکي چې زمنګ د پلار میراث دی ها د دې خبرې تصدیق کې چې زمنګ د ورور دی د پلار هم نه دی بیٹي نو به هم د قشان خبره ده نو به د خصم د نور نه جوړیږي حالانکه چې میراث شو که د پلان نه کې د ورور نه یو حساب کتاب دی خیال هم ده کنه
او شرع مجله کې چې دا ذکر کړی دی نو هلته ورسره اخینا نشته صرف دا راغلی دي چې هغوی تصدیق وکړي بس د ته څه لیکي ته وګوره فلو لم يصدق کچری دا غایب وارث تصدیق ونه کی چې انها ملکنا بطريق الميراث عن ابينا بل قال هي ملكنا بالميراث عن اخينا هذا سلګي بل قال هي ملكه بالميراث عن اخينا داغه ملک دې زمنګ نه دی نو کدا ولګو ټیک ده کني سن لګي دبل وسره لګي او اشتريناها من فلان منګه میراث والا نه دی دا صاحب اليد سره چې دا موږ ټول په شریک غي سره پلانینا نو اوس په دې صورت کې لم يكن الحاضر خصما عنه حاضر خصم دغه نه جوړيږي پوه شو لګنه نو څلورم شرط کم یو شو چې ورثه تصدیق وکي دا شی مدعا به چې دې کم چې یو وارث ته کم چې خصم دی دغه پلاس کې دی دا زمونږ ټولو میراث حق دی د پلان راته پاتې شوی دی نو کله دې تصدیق ونه کو یو ویل من اخیسته دی دا سی ویل په دې صورت کې به دا خصم د غایبینو نه جوړيږي او دا عبارت ټیک نه دی سره لګی نه دا خبره نه ده ټیک بل قال هي ملكنا بالميراث يا نخينا میراث څه کتاب نه یو کړو اخ نه مخکې راځي 71 وان ادعى الوارث عينا للميت على احد فاما ان يدعي له وللباقي الورثه او يدعي نسيبه فقط ففي الاول ينتسب خصما بقيه الورثه الاكبر وګوري که یو وارث دی او د مړي د پاره بچا دا و کی چې پلاني سره کم شی ور سره د ازمنګ د مورث او زمنګ د مړیو نو کزان له داوا کوله چې د ازمازان لرسي نو به دا خصم نه جوړیږي د بقایونه او کویل زمنګ د مورث چې زمنګ د ټولو ورسو شریک دی به خصم دی د ټولو نه غایبینو نم خصم دی راځي ستړي ونه وای وین ادعى الوارث عينا للميت على احد نو فاما يدعي له صرف د ځان لپاره بداو کوي له به چې ویلي نفسي ها ولباقي الورثه وباقي الورثه نو کته صحیح کافیه قاعده یاد ده کنه چې کله ضمیر مجرور متصل باندې عطف د اسم ظاهر کیږي وعید الجار بجرب و معاتکی وللباقي الورثه او يدعي نصيبه فقط خپل سي داوا کوي ففي الاول كاول سوره شټول ورثو د پاره کوي ينتسب خصما عن بقيه الورثه وفي الثاني لا ماده نمبر 72 وان ادعى بدين على الميت فإن كان له وارث دا خو سم خبره کوي مولي سپ مړي باندې چا د دین داوا وکړه چې مړي باندې زمون قرضو نو کله مړي وارثو دغه د مړي د پاره سره خصم دي صحیح شو او کو وارث نو وسیو نو به وسی چې دغه د مړي د پاره خصم دي او که دا دواله نو خیالم ده کنه سم ویل مړي باندې چا د دین داوا وکړه نو که وارث یو دا خصم دی اگر کده د پلاس کې نشته وسی کو دا خصم دی اگر کده پلاس کې غشه نشته د کوم چې دا وګته که خدین دی کنه مثال غنم منو ختم شوی دی یا پیسې ورکړي ختم شوی دی دا دواړه به خصم وي کدا دواړم نو څوک نو د مړي د پاره خصم جوړ شي نو به ورسې کارو کو قاضي به یو کس مقرر کی او دا به مخکې نه مقرر کړی شي په چا داوا کېدله او څوک نو چې دغه لپاره قسم جوړ شي نو ته دغه لپاره قسم جوړېږي نن سبا دای کنه سرکاري وکیل چې وته وي خیر هم ده کنه دغه سرکاري وکیل به د مړي لپاره قسم جوړ شي صحیح شو تاسو ګورئ لکشن واذا ادعى بدين على الميت فان كان له وارث يو او وصي دواء فكل منهما خصم للمدعي مدعي لپاره خصم سواء كان بيدهما شيء من التركه او لم يكن تركه کې د څه ملاوي يكون ملاو هذا ټکی نو ویلې ورسره ویلم يكن للميت وارث او وصي دا ډول نو فإن كان هناك شخص دا صورت من بکنه ویلې کشر موسی له موجود بنا به خصم شي چاره باندې چې مړي وصیت کړي دي او د سلس نزيت کړي غیا دوګه فإن كان هناك ځکه چې موسی له په سلس باندې وینا خو یې سوړې خو د مړي نه برطرف شوی دی قصه ختمه نه تاسو دا کنه فإن كان هناك شخص موسی له بما زاد على السلس کچریو یو شخص چې هغه ته وصیت مړي کړو زید د سلس باندې من قبل الميت موسی له فهو الخصم وان لم يكن او كغم نو به فينظر وسب نظر وشي ان كان هناك وكيل بيت المال كده بيت المال وكيله سرکاري وكيله موكلا
چې هغه وکیل جوړ شوی و فی ان فی ایدعا علیه په دې خبره کې چې دوا بده وشي بس چا چې خصم نشو جوړېدل څوک ته ورزه ته به خصم جوړېږي نو بس خصم به جوړ شي کما انه لکه څنګه چې دا سرکاري وکیل چې دا په دې کې موکل وي کما انه موکل لکه څنګه چې دا په دې کې موکل وي بالجمع چې ورشه شي نه راغونډ کا حفاظت یې وکړه دقه کس شریف هو الخصم دا به خصم شي د مړی نه ویږي او کدام نو سرکاري نو بس دې مقرر کی کنه یار والا فلينسب القاضي قاضي لنسب کی وصيا یو وصي ليخاصم چې هغه مخاصمه وکي مما ينكر دا غچانه ينكر الدين على الميت چې هغه انکار د دین دا مخاصمه وکي دا غچا د طرفه دا اوس سم نه لګي کنه ينكر الدين چې دا وصي انکار د دین وکي په مړي باندې نغمي من کې چې کم دی موصول کې ضمیر نشته چې هغه تراجی شي دسې وکارو ليخاصم چې دا مخاصمه وکي ممن ينكر ممن دا غشانه يدعي الدين على الميت چې دا وکي د دین په مړي باندې نو دا ينكرو په ځمانه څه وکړ دی يدعي پکار دی مولا صاحب را سب کې مرګره شو شکر دې یو ټکی مرګره شو نو رسان دی وګو ته کېږي الاصل الرابع اصل رابع د ارث داوا ده د ارث یا د وصیت داوا ده نو بده کې څلور کسان چې کوم دي څلور اشخاص دا خصم جوړېدل شي د ارث او د وصیت مولا سم باندې څوک د میراث داوا کوي یا به د وصیت استامړي وصیت کړي استا کم مورث د وصیت کړي مال دارا کا یا ستا کم سړی مړ شوی زمام په میراث کې صدرای کراله نو وسوک دغه جوړېدل شي دا خصم نو اوره الخصم في دعوى الارث والوصايه اربعه اشخاص كم وارث الميت یو داین الميت د مړي باندې چا قرض دی دوا څلورم من عنده للميت وديعه چا سره چې د مړي امانت پروتو او غصب یا چا چې د مړي نه غصب کړو صحیح شو دا خو دریم کرال څلورم او عليه له دین او عليه یا هغه کس چې مدیون د مړی دی یار او عليه هغه کس چې پاغه باندې له د مړی د بار دینو څو شو څلور شو کنه والخصم في دعوى النسب ځم کړلو کنه نه پیږي او د نسب په داوا کې څو کسان خصم جوړیږي نه پنځه دي یو سړی ببل باندې داوا کوي مړی باندې کوي مثال په تور باندې چې دا مړی زویمه د نسب داوی کوي نو وی والخصم في دعوى النسب من الميت 5 اشخاص وارث ذلك تزمن ورور نه وصي تزمن د موسی چی زوی نه والمصالحه چاته چې وصیت شوی هغه وای چې تی زوی نه داین د میت زکه ځان له بزمن قرضونه دي ته په کې لازوی ځان جوړه او دا شان مدیون د میت الته عبارت ویلو علیه له دین دلته باسانه ویلو مدیون پوه شولې په څه مشکلو مرحل دې کې مراته ویل دي څلورم اصل کې دا کسان چې دا د غایب نه یعنی د مړی نه به خصم جوړیږي بلکې دې ته ضرورت هم نشته دې ټکی ته چې د غایب نه غایب پکې مو وي منګه باس پته کې شروع دي څوک خصم جوړیږي څوک خصم نه جوړیږي دا کسان خصم جوړیږي د مړی نه سمې دا الوصایه کنه صحیح ده وصایت لیکل نو وصیت نه بګار کجم شي الاصل الخامس بنظم اصل واوري کما خزه چې ده بالغه ده عاقله ده د خپل خصمه ده راسي بدی معنی جنې چا به دا وکړه بالغ عاقله ده د نکاح دا په کړی ده الخصم في دعوى نكاح الكبيره البالغه هو نفسها خصم چې دغه نفس دغه خزيره دون وليها سواء دون وليها سواء برابر خبره ده ادعا داوا په دغه سړي کړی د پدې باندې د نکاح پیدا خبر عامه ده کده بلوغ نه مخکې به د نکاح داوا کړی ده کده بلوغ نه پس به کړی ده بهر حال چې کم دی د خپل اوس بالغه ده فلحال قسم ده ادعا عليه النکاح داوا د نکاح په کړی په حالت د بلوغ کې او حالت صغرها بمباشره وليها یا په حالت د صغر کې په مباشرت د ولی باندې یعنی ولی
ولی چې کوم دی هغه د دې نکاح چا سره کړي وسه لانجه جوړه شوی نو اوس خصم ده د بلوغ نه پس د خپل بوي والخصم في دعوى نکاح الصغيره ها د نکاح د صغیره کې چې اوس چا په دعوه وکړه لانجه رااله نو خصم بڅوک هو وليها الذي زوجها اغه ولي به کوم چې نکاح کړي نور نه الاصل السادس اصل سادس ماشوم چې ماشوم کم ماشوم ته چې تجارت اذن بازار کې اخله ساخله راخله نو بس دا د خپل د دې صلاحیت لري چې دا خصم جوړ شي مدعي شي مدعي عليه شي الصبي الماذون هغه سبي چې هغه اجازه وي الماذون له بالتجاره چې هغه د تجارت اجازه وي يصلح صلاحيت للخصومه في كل حق د خصومت صلاحیت لري بهر هغه حق يتعلق بالتجاره چې تعلق ده تجارت سره وي ځکه د تجارت اذن ده سواء كان مدعي جوړيږي او مدعي عليه جوړيږي او دې ته هیڅ ضرورت نشته چې ولي د راشي د لپاره د قسم جوړ شي بلا حاجه الى حضور وليه او وصيه بخلاف الصغير المهجور بخلاف دغه مشوب باندې چې هغه باندې تجارت اجازه وته هم نوي پابندي بي هغه لپاره به ولي خصم وي بخلاف الصغير المهجور فإن الخصم في الدعوه خصم په دعوه کې له د لپاره دعوه کوي او علي په د باندې کوي چا کړی وي ول ولي او ابو ولي وي